اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھا انشاءاللہ تعالی اللہ دے توفیق راکی سورہ ہود دے بعد مجھا سورہ یوسف یعنی دے قرآن ترتیب سرام سورت نمبر 12 مجھا شروع کو اور سورہ یوسف چدا دا مکی صورت تا پا مکی کی نزل دا او دا هم د مکی آخری دور والا صورت تا آخری دور مقصد دی موجا 10 نبوت نوانسا دی 12 نبوت رسے شتمرا یا 12 اخیری او دی 13 ابتدا دیز رسے چکم صورتون نزل دی دیتا مکی صورت یاو او دا دی حقی موقع بنے نزل شوی صورت تا او یوسف نامه ځکه ده چې چونکې د کې د یوسف علیه السلام تذکره ده ذکر ده او د هغه پوره یو داستان ده ورکې او کیدای شي چې موږ دې باندې سبا ته هم بحث وکړو ځکه چې دې باندې ډېر اهم نقاط دي په د صورت کې او بحیثیت طالب علم بحیثیت قرآن فهم یعنی که موږ د قرآن فهم حاصلو نو موږ دا په دې کې ډېر لوی سبق هم دا او هدایات هم دي دی وجنا ابتدا کې د دې چند نقاط چې دی هغه سمجھ کون ډېر هغه باندې ځان پوهون ډېر ضروری دي ځکه چې د صورت خوند او د اسید ټول قرآن باندې چې کله ترور ځان پوهه به قرآن یو خپل یو خوند ده الله دې مشته نصیب کړي نو دیو جنا موږ نن دی باندې ابتدایي او سبب هم ان شاء الله موږ دی باندې بحث غکو دي بنیادی نقاط بکیدو به باغ د بعد کا زندگی وی ان شاء الله الله دې توفیق راکړي به سوره یوسف موږ شروع کوو خدا ډېر لوی خوندوار او ډېر لوی زبردست صورت تا خدا صورت نزل سرنګ دا داسې نزل دا چې چونکی آخری دور نبوت کې د قریش مکه چې وو دی یهودو سره تعلقات خو ویلی چې دی بو دغه علاقو باندې په مدینه باندې دغه طرف ته بو دی تلو او د خوا او شاو عرب کې چې کوم یهود آبادو یهودیان هغه سره تعلقاتو نو دی یهودیانو په مشورې باندې قریش مکه نبی صلی الله علیه وسلم نه یو سوال وکړ یعنی سوالونه وخت نه نور د دې تذکری لري سوالونه خدا یو سوال وکړو او دې کې شرارت چې هغه د یهودیانو څه مقصدو یهودیانو دوی خبرې وي یو خداوا چې پهله خبره داسې ده چې دا وضاحت دا پته بولېږي چې آیا دته رښتیا سره وحی کیږي که نه ویلي چې د یوسف علیه السلام دا تذکره چې وه دا صرف یهودو ته پته وه اگر چې هغوی ورکې میل جول کړی ضرور کړی و خو بیا هم د دې تذکره قریش مکه ته هیڅ قسم معلومات نه وو نه قریش مکه مخکې دې بارے کې غږېدلي دي او نه د خود نبی صلی الله علیه وسلم زبان مبارک نه چې ته داسې خبره راوتې وه چې هغه د طرف ته اشاره کوي لہذا بالکل قریش مکه هم نه بلدو او نبی صلی الله علیه وسلم نه بلدو نو د دې شرارت دا و چې قریش مکه ته دا ویلو چې تاسو دنه دا سوال وکئ چې یارم د بنی اسرائیل چې دی دا خود فلسطین او د شام او د دی لکه دا مصر ته څنګه ورسېدلو نو مصر کې دا ویلي ځکه چې د یوسف علیه السلام کومه تذکره چې دا یا د موسی علیه السلام تذکره چې دا خو ټوله مصر سره تعلق لري نو د بنی اسرائیل مصر ته څنګه لاړلو نو دا سوال چې تاسو ته نه وکئ چېرته د یهودیانو دا شرارت و چې یاره دته خو پته نشته ویلي چې نبی صلی الله علیه وسلم زبان مبارک نه چې ته هم د دې تذکره نه ورغلی نو دا به ضرور یا خو به داسې کوي چې دا به د نه خبرۍ خبره کوي چې یاره ما ته خو پته نشته نو دلته کې به د دا غ کلاو شي چې یاره د نبي نه ده بس هسې یوه خبره یې تړلې ده نعوذ بالله او کچېرې بیا دا نه وکړي بیا به دا داسې کوي چې یهودیانو کې چا نه به پوښتنه کوي ځکه چې دې تذکره خو ډیټیل خو یهودیانو ته پته وه نو دغسې به د ده دا کومه غی چکچولي دا به راکولاو شي د دوی په ذهن کې خو دا منصوبه وه مګر بل طرف ته الله تعالی یو خپله منصوبه لرله هغه څه وه چې کله دوی سوال وکړو نو نبی صلی الله علیه وسلم صرف دا سوال جواب نه کوي چې بس مختصر ویر کړی وای
چې یاره دا د دې بنیاد یوسف علیه السلام کې شو اور یوسف علیه السلام مصر ته لاړو او هغه مصر کې حکمرانو نو دی وجینا بس بنی اسرائیل غزه کې لاړلو او دغه نسل یعنی کوم چې یعقوب علیه السلام او دغه بچی چې هغه ټول مصر ته لاړو هغه نه بنی اسرائیل اولاد اغلته کې پیدا شو نو دلته کې الله دا سينو کو بلکې الله تعالی پورا سورت نازل کو یعنی صرف جواب نه پورا سورت نازل کو او هغه کې دا خبره ورته وځي ثابت کړله چې یو خدای ثابت کړه چې کما تاسو دا نبوت کې شک تا نو دا شک وبسئ نبی صلی الله علیه وسلم دی الله یو نبی دا او د باندې باقاعده دی وحی کیږي او دی وحی ذریعہ سره دته تمام ډیټیل الله تعالی ورکړي او دا یو داسې خبره ده یعنی د وحی ذریعہ سره چې کوم دی تاسو جواب ورکړي د دې څوک تردید نشي کولای ځکه چې یهود خو موجودو او یهود په دې خبرې پویو دویمه خبره ورته دا په دې صورت کې واضح کا یعنی دا صورت یو طرف ته جواب ورکو خو جواب سرای ور باندې یعنی بالکل په دای باندې لکه یو شی په دیواله باندې لګای کنه یو پوسټر بس دا سه ور باندې صورت دی په د مخونو دی په کردار ور ولګول چې تاسو مغه څه کوي څنګه چې برادران یعنی یوسف علی السلام رونو کم څه کولو هغه نن تاسو هم کوی ځکه چې لږ محض څو موده بعد مغه کار قریشي مکه وکړو چې کوم کار یوسف علیه السلام کړ څرنګه کولو مخکې رسي او دای ورته ثابت کړه د صورت په ذریعہ سره چې څرنګه دی یوسف علیه السلام رونه دی الله مشیت یعنی دی الله فیصله سره او دی الله چې کومه فیصله کړي هغه سره جنگ صورت کې کامیاب نشو دغه څه تاسو نشئ کمه بدای تاسو نشئ کمه بدای او دغه څه څنګه چې هغه نکم شوي وو تاسو به هم دغه څه نکمې بي ګورئ ویلي چې څرنګه د یوسف علیه السلام رونه یې ویریږي د یوسف علیه السلام قدمونو ته وغورځېدلي وو داسې به تاسو هم یې ویریږي دغه نبي چې کوم خلاف تاسو نن منصوبې تړئ د ده قدمونو کې به غورځېږئ دا یې ورته ثابته کړه د صورت سره اور بالکل دیکھیے قرآن کے پدغ صورت کے آیات رسی فرمائی چھ لقد کان فی یوسف و اخوته پدی دی یوسف علیہ السلام او دیغه برادران چې څومره دی غرونه او دی کیسې کې آیت للسائلین نشانی دا عبرت تا چا دے پرا چا چې سوال کړه دا پکار د چې دین د سبق واخلي صرف جواب نه دا اوس الله تعالی پورا یعنی یو خو پورا یو خبره شي او دې کې پورا یو دعوت انداز هم د چیرې نن تاسو ته موقع ده عبرت واخلئ دینه تاسو خو سوال وکړو او سوال مو دې پر کړو مقصد مو دا ته چې څه طریقې سره نبی موږ لاندې کو یعنی نبی موږ هغه ته شکست ورکو یعنی دا مقصد مگر بل طرف ته الله تعالی ورته دا واضح کا چې بالکل داسې یعنی پیشنګوئی ورته وکا چې څرنګه چې یوسف علی السلام رونو یو منصوبه تړلی و اور یوسف علیہ السلام مخنه لري کولو دغه سي ډیر ضرب تاسو کوي او دا واقعیا به وشه ډیر 2 سال چې دی باندې تیریدلو قریش مکه د خبره ته خپل کې کینستو چې هر څه طریقه وکړو چې دا موږ مخنه لري کو څه طریقه وکړو څه لیار اختیار کو آیا کې کو آیا جلوتنی کو آیا قتل کو او منصوبه قتل ترغلی وا چې دی باندې اتفاق شوی دغه سي برادران یوسف هم دغه څه کړیو او دی الله مشیت سو دی الله فیصله سو د یغه سره جنگ کولو او جنگ صورت باندې نه کمی به چاته ملاو شه برادران یوسف ته ملاو شه دغه څه تاسو ته به هم نه کمی به اور شکست بدرته ملويږي لکه څنګه برادران یوسف ته ملاو بیا دا ورته هم واضح کا چیرې تاسو چې کم توقع ده چې موږ د لاندې کو خو یاد وساتئ د تاسو تمامي منصوبو په بدل کې بو نبی صلی الله علیه وسلم ته عروج ملويږي هغه داسې چې دوی چې کومه منصوبان جوړه کړله او منصوبې باندې د خپل عمل کوونه هم کوشش وکړو
الله تعالی د دې د منصوبې د نه نبی صلی الله علیه وسلم د ځنه وایستلو او مدینې ته به خیر او عافیت سره ورسولو او نه صرف دا چې بچ کړلو بلکې نبی صلی الله علیه وسلم ته یو عروج ملاو شو دغسې برادران یوسف هم دغه منصوبات تړلي وه چې موږ گویا کې یوسف علیه السلام قتل کوو مګر د الله فیصله څه وه هغه بله وه لہذا الله تعالی ورسولو یوسف علیه السلام مصر ته او هغلته کې الله تعالی هغه ته عروج ورکو او بیا دا یې ورته پیشنګویي کړې وه چې یوارز به تاسو دا کیږي او هغه په فتح مکه باندې وشلله کله چې فتح مکه وشلله او فتح مکه د بعد مغه منظر چې کم منظر پایه تخت مصر د مصر کومه تخت مخې ته چې کم منظر د تاریخ کتلی او یا سمنونو کتلی و مغه منظر دلته کې راغللو برادران یوسف ویرې یوسف علیه السلام ته ودرېدلو اور هغه ته دا خبره کوي ان الله یجزي المتصدقین چې تصدق علینا چې خپل رور یعنی دوی ته خدا پته نه و چې دی موږ رور ده خو دوی خو چې یو بادشاه ده نو هغه ته ورته ویلاړ دي تصدق علینا موږ ته صدقه راکړه یعنی که تو هغې تفصیل رسي مخکې او موږ به درته نن میر صدقه وکړه ویلې چې الله تعالی صدقې ولا پسند کوي یوسف علیه السلام دا پېژندلی و او پورا قدرت ور سره طاقت ور سره بچی ور سره بدل ته نه خسته شو مگر یوسف علیه السلام دای مخې ته چې کله دا منظر واضح شو ورونو ته پته ولګېدله ورونه خو غبراو شو چې موږ خو سره ډېر زیاتی کړی نو لہذا یوسف علیه السلام څه ورته چې لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین چې څه ما تاسو نن معاف کوي لا تسریب علیکم الیوم تاسو باندې نه هیڅ جواب نشته صحیح ما تاسو معاف کړلی ویلي چې الله تعالی تاسو معاف کی ویلي چې هغه ډېر رحم کوونه والا ده یعنی مقصد دا و چې ما معاف کوي تاسو او تاسو الله نه معافي وغواړئ ویلي چې تاسو چې کوم جرم کړو الله سره م جنګ کړو نن چې کوم جنګ د قریش مکه تاسو هم الله سره جنګ کوئ د الله نبی سره جنګ کوئ د الله احکامات او هدایاتو سره جنګ کوئ خو یوې ورځې به تاسو هم دغسې هدارئ او بیا دا لرې خبره نه وه چې کله فتح مکه وشلله فتح مکه دور فتح مکه د بعد تمام قریش یو شکست خورده فوج حیثیت سره د نبی صلی الله علیه وسلم یو فاتح انداز سره یو فاتح یعنی یو فاتح چې وي که نه چې چا چې فتح کړي وي هغه مخې ته هغه خلک چې هغو په میدان جنگ کې مقابله کړې وي خو دلته میدان جنگ نه و دلته خو پچھلے یو تقریباً یو 20-21 سال یو جدوجہد و 20-21 سال مخالفتونه و جنگونه و مکه په مکی دور کې چې کم تکلیفونه و هغه هم مخې ته و کم ظلمونه چې دی کړي هغه هم مخې ته و او بیا جنگونو میدان جنگ کې چې دی رغلی و بیا هغه د بعد د دی حربې چې وي ټولې منظر کې مخې ته وي او هغه ټیم کې هغه انسان ته چې هغه انسان د تمام مشکلات مخه کړي و دی سره هغه د ټیم فاتح ده او دا مفتوح دي دنیا کې کچېرې داسې وشي نو څه به ورسره کوي نن خو یا فتح ورته نوي مثال بچي مړی ښځې مړی نارینه مړی ځوانان مړی بوډاګان مړی یعنی هېڅ تمیز ورسره نشته ده حتی چې انسانانو سره ځناور ورسره مړی هیڅ تمیز سره نشته مګر دلته یو انداز بل دغه انداز دا ده چې فاتح ولاړ ده فاتح خپل الله ته سجدې کړي او هغه الله نه بفي غواړي او دوی ته دا سوال کوي چې تاسو وایي زه تاسو سره څه معامله وکړم حالانکه یو حکم چې وای د دې سرونه به غځه کټ شوي وای هغې ورته جواب کې څه دا یو سوال ده دې کې یو کردار پیش کیږي اوس څو چې دعوت ورکوي که نه د هغه یو کردار ده په دې کې کردار دا یو کردار نشانی ده یعنی دا کردار خستن پکار ده ویلې چې د تا دعوت د الله دپاره ده تا مخالفت به کیږي تا لیرې به سریږي تا سره به زیتای کیږي تا سره به هر نمونه حربه کیږي خو چونکې د تا دعوت د الله رضا د الله دپاره د الله رضا دپاره د آخرت کامیابۍ دپاره ده لہذا خپل جدوجہد جاري ساته هېڅ پروا مه کوه ته به ویرې کامیابې دا یو سبق ته په دې کې خو بل طرف ده دغه کردار دغه قریش مکه ته پته وه چې دا څه کردار ده دې کې ځکه قریش مکه ورته څه قریش مکه ورته جواب کې چې اخی کریم و ابن اخی کریم ته یو بهترین
मेहरबान رحم کونے والا یہ مجھے یو رو رہی دا کردار ہو کنا یعنی دا کردار ہو دا یو تاریخ ہو دے سرتا ځکه چې کله چې دا مکې نه هجرت وشو او نبی صلی الله علیه وسلم د دغې وجهات نه چې دی نه پرېښودل نه ویستو به محض یو 1.5 سال بعد چې یو قحط راغو مکې ته نبی صلی الله علیه وسلم غلا هم راواستوله او ابو سفیان ته 500 درهم راواستولو چې دا تقسیم کا هم دغو خلکو ته ویل که چې کوم ما قتل منصوبې کولې هم دغو خلکو ته ویل که چې کوم ما سره مخالفتونه کولو هم دغو خلکو باندې تقسیم کا چې کوم ما سره ظلمونه کړي او ما باندې څو کاله ما باندې رزق بند کړی و د ما او د ما ملګرو د ما قبیلې د ما خاندان باندې رزق بند کړی و خرید و فروخت ترې باندې بند کړی موږ یو ځای کې ګیرې کې خستی وو چې یای که نه چې ناکهبندي ورته یا نن سبا ورته یای چې بی دی سره به څوک ته یو لفظ ورته خلي نو هغوی ته پته وه چې دا هغه رور ده ورته چې اخ کریم و ابن اخ کریم ته موږ بهترین رورې او د تا پلار چې هغه هم یو بهترین و موږ باندې رحم دله و دا ظاهره خبره دا کردار و خو بل طرف ته هغه ورته څه جواب ورکوي چې دی دا ویلو نبی صلی الله علیه وسلم ته مغه جواب ورکو ورته یی چې فإني أقول لكم زن تاسو ته مغه خبره کوم کما قال یوسف لإخوته چې کومه خبره یوسف خپل رونو ته کړې وه څه خبره وه لا تسریب علیکم اليوم چې څه نن تاسو نه هیڅ جواب پوښتنې نشته هیڅ جواب دی نشته هیڅ پوښتنه نشته هیڅ بدل درنه نه خلم ما تاسو معاف کړلی اليوم اذهبوا فانتم طلقاء دغه خبره رونو ته یې کړې وه زه تاسو ته خبره کوم څه ما معاف کړئ